من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. در رمضان مبارک میاشت را روانه ده. ما خوی زما د خپل سفر دا یو وخت ما په عمان کې تیر کړ. اول ته مې ډېر سیاحتي سفر مو کو، مطالعاتي سفر مې مو او ډېر مبارک ځای نه مې ولیدل، بالخصوص د حضرت هود علیه السلام قبر ته ورغلم، د حضرت ایوب علیه السلام قبر له ورغلم او یو قبر بلم د عمران ورته وی، حضرت عمران هغې له ورغلو. حضرت اویس قرنی رحمه الله دا قبر لم ورغلو. کومه چینه کې چې ایوب علیه السلام لمبلی و، الله تعالی د هغې نه هغه له شفا ورکړې و. مشوره داسې ده، هغه چینې لم ورغلو، پکې مودس هم وکړو. اول کم ځای ولکه مانیر یو بل صحابي په لاره حضرت مازن ابن عدوبه هغه رضی الله عنه قبر لم ورغلو. داسې نورم خو چونکې میاشت رمضان را روانه ده نو دا باس د عمان به انشاءالله بل وخت ته وکړو. اوس به د رمضان متعلق درته یو څو خبرې وکړم. ځکه حضور پاک به اخیری جمعه کې د دې شو قدر د شعبان د رمضان متعلق بیان فرمایي. نو زم د رمضان متعلق درته خبرې کوم. د رمضان میاشت ډېره د برکت میاشت ده او د مسلمانانو دپاره د ګناهونو د مغفرت میاشت ده. الله پکې د مسلمان ګناه بخي او الله د مسلمان نیکی زیاتوي او الله د مسلمان درجه او مرتبه اوچتوي. دا ډیره مبارکه میاشت ده. دې ته شهر نزول القرآن وایي. هغه میاشت چې په دې میاشت کې الله قرآن شریف نازل کړی. قرآن شریف درې ځله نازل شوی دی. یو ځل د الله د مبارک ذات نه لوح محفوظ ته. لوح محفوظ په اووم اسمان کې یو کوټه ده، یو محافظ خانه ده. لکه دلته کې چې زمونږ په 400 کې تحصیل په ضلع کې، بیا په پېښور په صوبه کې یو محافظ خانه، یو د دې ټول خلقو د دې ځمکو دا ټول ریکارډ هغې کې پروت دی. دا یو محافظ خانه ده په اووم اسمان کې. په هغې لوح محفوظ کې قرآن شریف لیکلی پروت دی. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. لومبې د الله د مبارک ذات نه دقه ځای ته قرآن شریف نازل شو. علما وایي دا د رمضان میاشت وه، اگر چې هغه زمانه کې
دا هغه زمانه وه چې لا دلته پته نه لګېده چې میاشت کومه ده، خو د الله په علم کې دا د رمضان میاشت وه. بیا د لوح محفوظ نه د دغه قرآن شریف نقل، یعنی دویم قرآن شریف د لومړي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي، هغې ته الله نازل دام د رمضان په میاشت کې. او رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي هم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د میاشت رمضان کې قرآن شریف نازل شوی. بیا دریم نمبر دا دو ځله چې قرآن نازل دی دا غون مجموعه ته وه. او بیا دریم ځل د حضور پاک زړه مبارک ته نازل شوی دی. الله قرآن شریف کې فرمایي تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. دا بیا لگ لگ د موقع په مناسبت نازل دی. یو مسئله به پیښه شوه نو جبریل علیه السلام براغی د الله نه به قرآن راوړه نو حضور پاک ته به یې واوره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یادم شو او صحابه به کتابت ته وحی چې به چا کو کاتبین د وحی ابه یې راوغوښتل هغوی به ولیکي. دا په اختلاف په دې موده کې شته، خو 30 کاله 30 ورځې او په 2 میاشتو کې دا قرآن شریف پوره شوی دی. 3 نزوله شوی دی. دا 3 واړه نزوله د رمضان کې شوی دی. لکه ما د آیت وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان میاشت چې ده دا هغه میاشت چې قرآن شریف پکې نازل دی. بلکې چې څومره آسماني کتابونه دي، تورات او زبور او انجیل او چې کومې صحیفې دي، دا ټولې په رمضان کې نازلې دي. رومو د دې نه اندازه ولګوئ چې د رمضان میاشت کې ټول آسماني کتابونه د الله نه نازل دي او بیا قرآن شریف پکې الله نازل کړی دی، نو د دې نه پته ولګېده چې دا مقدسه میاشت. الله فرمایي بل ځای کې انا انزلناه فی لیلة مبارکة، په هغه شپه ما قرآن نازل کړی دی چې هغه د برکت شپه ده. انا انزلناه فی لیلة القدر، بل ځای ورته الله د قدر شپه ویلې ده، لیلة القدر چې ورته موږ وایو، چې په هغې کې د یوې شپې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه دروند دی او برکتي دی. څومره قیمتي میاشت ده د رمضان. د دې وجې نه د رمضان د میاشتې په خصوصیاتو کې یو خاصیت رونو دا دی چې تلاوت د قرآن شریف به پکې کوي. شهر نزول القرآن، شهر القرآن، دې کې به د قرآن شریف کې څونه دنه کېږي نو تلاوت کوي. حضور پاک به په رمضان کې تلاوت ډېر زیات کوي. عائشہ صدیقه فرمایي وی خصوصا چې اخیری لس به داخل شو نو شد میدنه، نو حضور پاک په لنګ کلک کا. د لنګ کلکوالی دا چې ځان به تکلک. او نور ځای کې رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو د شپې خوب هم کوئ عبادت هم کوئ. او عائشه فرمایي احیا لیله، بیا به د رمضان ټوله شپه جمدی کړه. بعض علما وایي چې د شپې به خوب نه کو عبادت، او بعض وایي نه اکثر له حکم د کل دی، لږ به خوب کو باقي به ټوله شپه عبادت کو د الله پاک. ځکه چې د رمضان میاشت قیمتي میاشت ده رونو، چې په رمضان کې یو ختم تاسو وکړو نو دومره ثواب هم وشو لکه د رمضان نه بغیر هم چې 80 ختمونه د قرآن شریف کړي، نو یا تاسو پوره کولی شئ. چې د میاشتې یو هم تاسو کوئ نو 11 میاشتې شوي بغیر د رمضان نه 11 ختمونه شو. ښځه د میاشتې تاسو 2 ختمونه وکړئ نو په 11 میاشتو کې 2 ختمونه شو. ښځه تاسو په میاشت کې 3 ختمونه وکړئ په 10 ورځې کې نه شي کولی نو 3 ختمونه شو. ښه 4 وکړئ زه په میاشت کې 4 ختمه څوک هم نه شي کولی چې په هفته کې ختم کوي، کم خلک به یې کوي، نو 4 شو په 11 میاشتو کې. او دا څونه دي 80. نو څومره مسلمانان چې که زما دا مقتدیان تاسو حاضر ناست او که کم مسلمانان زما اواز اوري، ټولو ته دا درخواست دی
چې په رمضان کې یو ختم خو به خامخا کوئ، خو که د دې نه زیاته مې نو تاسو کولی شئ. نو ګوره 13 ورځې سپاره د ورځې ډېره په اسانه ویله کېږي. په 15 منټه کې، په 20 منټه کې چې ډېر رو رو وایې نو نیمه ګنټه کې سپاره ویلې کېږي. نو سپاره ویل چې الله پې خوشحالېږي او یو سپارو بدلېږي نو څومره لوی ثواب دی پکې. نو یو به دا کوئ که خیر انشاءالله چې تلاوت د قرآن شریف به کوئ. دویم ختم وکړئ په تراوو کې. ډېر خلک په تراوو کې ختم نه کوي. پخوا به خلکو ختمونه کول، حافظان بنو، قاریان بنو، په نمبر به دا قاریان خلکو نیول. اوس چې خدای حافظان او قاریان زیات کړل نو خلک ختم ته نه ودرېږي. او څه به وایي درته چې ته ورته وایې ختم کوو، یاره څوک نه ودرېږي. تا لکه د چا دړه نه څه خبره، ته په خپله نه ودرېږې نو خلک یادوي چې څوک نه ودرېږي په ناسته کوه، هېڅ خبره نشته. او که تا ته تکلیف وي رکاوټ مه جوړېږه، ښه صفه ووایه ویې وروره ختم وکړې، ختم کوو. زه تکلیف دی ما ته زه نشم ودرېدی، یو شپه به راسره زه ودرېږم، یو 2 شپې به راسره ودرېږم. خو دا مهرباني وکړئ، رکاوټ به بالکل نه جوړېږي. ختم وکړئ د قرآن شریف، ښکلې ختم وکړئ، زر زر مه کوئ. ټیک د بعضې قاریان صاحبانې په 3 شپو کې هم کوي، تکړه قاریان وي، ښکلې وایي، خو یاره بیا هم تیزي. څوک یې په 6 کې کوي، څوک یې په 10 کې کوي، په حرمینو شریفینو کې په 19 میاشت کې کوي. ډېر خشته ښکلې تلاوت هغه دی. رسول الله مبارک فرمایي چې ته د قرآن شریف تلاوت وکړې وجاړې ورسره. تلاوت هغه خوند کوي چې د اصولو د قاعدې مطابق شي. یو ختم د 100 ختمونه بهتر دی، هغه 100 چې ته پکې حرفونه خورې او منډې پکې وې او څوک پې پوهېږي نه. نو ښه مزېدار ښکلی ختم په یو کم 13 شپو کې ډېر بهتر دی. کني خیر دی په 10 کې هم کولی شي، خو زما دا نه ده خوښه. زه رو رو زما خوښ وی چې رو رو خلک هم تنګ نه شي، د ورځې یو سپاره ویلې کېږي، ښه په اطمینان وویلې شي. او 2 قاریانې یا 3 دې ودرېږي خیر دی. څوک دی یو تلاوت کوي، څوک دی بیا مخکې کوي، څه رکعتونه دی یو کوي، څه دی بل کوي، څه دی بل کوي. نو ثواب به هم د ټولو کېږي او د شپې عبادت کې ثواب هم ډېر زیات دی. نو یو به د تراوو ختم کوئ، او دویم تراویح په جومات کې کوئ او رو رو کوئ. دا ډز ډوز نه ګورئ. دا قسم په خدای ګناه ده، قسم مې راته په دې منبر وخواه. دغه تراویح ګناه ده، د هغې نه هغه نه تراویح ښه دي. دا په منډه منډه کوي، ډز ډوز یې جوړ کړي، نه په رکوع څوک کېږي نه په سجده ته. خدای ته ولاړ، یو جج ته چې ولاړې څومره په ادب ولاړ، یو افسر ته چې ولاړې څومره په ادب ولاړ. لس ځله خو ځان ته په شیشه کې ګورې چې کالر مې کوږ نه، لس ځله په شیشه کې ګورې چې واسکټ مې چېرته کوږ نه، لس ځله ځان ته په شیشه کې ګورې چې ټوپۍ مې برابر ده او ږیره مې څنګه ده، او ږیره کې لس ځله ګمز وې. ولې جج صاحب ته ودرېږم، افسر صاحب ته ودرېږم، او الله ذات ته ودرېږي. د خدای بنده ښکلې جامې اچوه چې الله ته ودرېږي، او په قلار قلار لمونځ کوه. او کوم ملا چې دا زر زر تراویح کوي چې ورپسې تراویح ونه کوي. د علماو ته هم چې د خدای خاطر وکړئ، خپل لمونځ هم مه خرابوئ او د قوم لمونځ هم مه خرابوئ. قومه خو ضروري شی دی، د خلقو نه پاڅېدل دا خو واجبه ده. او بعضې علما ورته فرض وایي. د 2 سجدو منځ کې ناسته چې جلسه ورته وایي چې املا مکمل نیغه کې، دا خو واجبه ده. او بعضې علما ورته فرض وایي. نه قومه شته نه جلسه شته، بس سمع الله لمن حمده، الله اکبر. دا کوم کتاب کې دا خو قسم په خدای که دا مونږ رسول الله مبارک کړی یا صحابه کړی یا زمونږ ائمو یا سلفو کړی. سجدې نه پاسې الله اکبر الله اکبر، دا کوم کتاب کې دي؟ دا تاسو څنګه تلاوت نه کوئ؟ الحمدلله رب العالمین الله اکبر. ته خو مونځ پورې ټوکې کوي، خدای پورې ټوکې کوي، د خدای قرآن پورې ټوکې کوي. ظالمه علماو ته هم زه وایم چې د خلقو دپاره چې ما پسې خلک ډېر شي، تا پسې ډوډۍ رونه درېږي. د رسول الله مبارک چې کوم مونځ دی هغسې وکوه، د صحابو چې مونځ دی کوه. او تاسو په خپله د دې علماو اصلاح وکړئ. تاسو چې کم زر زر کوي وروره خدای ته وګوره، سم کوه. او کني بل جومات ته بل ته دی، په خپله به ټیک شي. او خو مونږ کې چل دا دی که نه، مونږ وایو یاره پلان کې ملا مړه سم ډزېږي، د کلاشینکوف په شان ډزېږي ډزېږي. هلکه دا چېرته چا خادي ده چې ته دا ملا ډزی څه؟ دا پلان کې چې دی که نه مړه سم یې چرچل هسې ډزار ته وباسي.
خدای ته د دې ځای نه به ځي هغه پنځم تندي جومات ته ولې زر کوي نو په لاره یې څونه ټایم ولګي واپس ته په لاره څونه ټایم ولګي نو دا خدای له ورکه کوي خلک منځ پورې ټوکې کوي قسم په خدای جومات کې ناست یم چې څوک منځ پورې ټوکې ټقالې کوي د ایمان نه خلاص دی د منځ استهزاء منځ پورې خندا کول قسم په خدای دا د ایمان نه خلاص دی دا خو منځ دی الله ته ودرېږي الله راضي کې په خپله طریقه منځ وکړه اوس به درته حدیث ووایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که منځ چا ناقص وکړو بېکار او کمزوری وکړو نو فرشتې دا منځ الله له خېجئ إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله ويدي مستدما جت نشته په دې مخې ولا واپس ورغورځوه نو ځان داسې وکړه او الله دې خفه کړ چرچل مولا راکټ مولا هلکه دا راکټ مولا پکې کم ځای کړي او دا چرچل مولا پکې کم ځای کړي او سلام وکړه السلام علیکم السلام الله اکبر الحمدلله دا ته ټوکې کوي دا مونځ دی دا مې الله اکبر الله اکبر الله اکبر خدای ته الله اکبر معنا الله ډېر لوی دی څومره ښکلې معنا ده په ښکلې طریقه که تاسو دا چل وکړو چې امام صاحب ته هم ووایي چې مولوي صاحب خدای ته ووایي مونځ ښکلې وکړه مونږ تا پسې شاته ولاړو مزېدار بیا به ښکلې کوي هشته به یې کوي مزېدار به کوي او امامانو ته زما درخواست چې د خدای خاطر وکړي منځونه مه خرابوئ ختمونه پکې وکړئ شکر دی اوس خو قاریان او حافظان ډېر زیات دي نو یو به په تراو کې ختم کوئ که خیر انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې د رمضان میاشت راشي نو آواز کوي یو فرشته یا طالب الخیر اقبل اے نیکی والا نیکو والا را متوجه شه یا طالب الخیر اقبل اے نیکو چې څوک د نیکو طلب کوي شب را متوجه شه یا طالب الخیر یا طالب الشر اقصر اے گناہ والا بس دا گناہ دی بنده دا گناہ دی بنده وللہ عتقا اللہ اکبر اللہ پدیش پباندے مخلوق دا اورنا آزادی او الله لكل منكم دعوة مستجابة او ستاسو دا هر یو دعا خدای پاک قبلی او دا هر شپه الله دا آواز کوي دونه قیمتي شپه شو موږ به څه چل کوو موږ به تراویح ونه کوو هلته کې یاره ماښام هم لږ شی والي پیکوړې دي نو کباب دي نو شربتونه دي نو اچارونه دي نو روجي دي نو ډوډۍ دي نو چې دومره مال سړی وخېجئ نو هغه نه وروره مونځ نه کېږي مونځ نه شي کولی مونځ خو هله کېږي چې لږ ګزاره وکړي ورسره کجورې پکې وخوري او د خدای شان دی بس رښتیا چې درته ووایم نو د هر چا دی ماښامي تړم کېږي هر شی خوري هر بلا راکاږي نو یو خدای چې ماښام خوراک وکړي بیا مونځ تړنې کېږي او دویم چې تراویح دې وکړئ بس زر پرېوځي او پېشمني پښتانه وایي د روژې هر ماښام اختر دی او زرې زرې د پېشمني د لاسه شو نو پېشمني بیا نه پاسي یاره ښځو ته سلام دی الحمدلله تاسو هسې د ښځو بد وایئ دا ښځې غریبانه نه ستاسو په شان تراویح کوي او بیا څه وخت پاسي تا بړقۍ پاسه پېشمنۍ تیار دی او ته پاسو کېنه پاسه نیک بخته ته پېشمنۍ هغه سامان یخ شو پاسو کېنه نو ته به کې پاسو کله باندې ټول وخت تېر کې هغه غریبه لاس کې پیړۍ پراټې دله پخوي بیا را منډه کي تا پاسئ بیا منډه کي ولې هغه خوب نه ورځي او باید زنانه پکې ماشومان بیل قلاره هلته واړه ورته پینګه پینګه کوي واړه ورته ځان له پینګه پینګه کوي او بیا راځي دله اوړه ځان له ډوډۍ دله بیا له پخوي ترکاري دله بیا له پخوي چای دله بیا له پخوي او ته په هغې کې لا نخرې کې پراټه یخه شوه نو پختي پاسه کنه او بیا به ورته وایي دا ترکاري یخه شوه مالګه زیاته شوه مالګه کمه شوه نه خورم نخرې به بیا له شروع کړي نو بوتله کدو په وخت پاسه ښځه پاسه وه
په رمضان کې د شپې بیبي سره مدد وکړه لګول امداد ورسره وکړه وختي پاسه 2 رکعاته 4 رکعاته 3 رکعاته تهجد خو کم از کم وکړه کنه دا رمضان خو د عبادت میاشت ده وختي پاسه ډېر خلک په ناره روجې نیسي لکه بس په ناره ما نه رانیولې ولې اوبه مې وڅښلې کنه یو ګوټ اوبه وڅښې ناروا دي سنت خلاف دی سنتو خلاف ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پېشمني ته څه شی ویلی دی هلموا الی الغداء المبارک الله اکبر صحابو ته به آواز وکړه راشه برکتي خوراک نه راشه پېشمني کول دا برکتي خوراک دی دا سنت دی دې کې برکت دی ان فی السحور برکه رسول الله مبارک فرمای پېشمني کې برکت دی ثواب لیکيږي نو چې کوم شي د پیغمبر سنت دی او پیغمبر ورته برکت ویلې دی د وجود د فائدې شی دی نو هغې کې ولې غلي غلي کې زمونږ شکر دی الحمدلله پښتانه بیا په روژه کې تکړه دي که مونځ نه کوي هر څنګه چې وي خو خپل پښتو غیرت پکې دی دې روژې نیسي الحمدلله بیا پنجابیان په هغې کې نه دي شوي هغې وي پټان جانې روزه جانې پښتون پیشه او روجه پیشه هغه یو پنجابي و نو روجه به یې نه نیوله او روجه ماتي ته به یې پرلت ته مخکې نه راتاو کړی چې بانګ وایي چې زه روجه ماته کړم چا وایي خدای دې بې خو باسه روجې نه نیسې او روجه ماتي ته دې مخکې پرلت مات کړي وایي څه کافر درته ښکارم چې ماتوم به یې نسي یقین وکړئ په دې سن کې نه دي په دې سن کې ما ته پوره پته ده چې هلته د روجې په میاشت کې دا د څاروو میلې کې لګي نو هغې کې باقاعده دا چولې خرڅېږي او دنیا خوري شربتونه او پیکوڼې او کباب اړو پروا نشته بلکې زه یو ځل تللی یم سراب احمد حاجي صاحب د خدای پاک وبخي هغه سره تللی یم د هغوی ځمکه وه هغه میرپور نه شاته هغوی په روجه کې باقاعده ودونه کوي د روجې په میاشت کې ودونه کوي راځي خلک ډوډۍ خوري او پروا هم نه ساتي چې دا د رمضان روجه ده هوټل یې ښه مکمل کوله وي یو دا په دې هوټلو کې هلته دا ډنګه ډونګه او دا ګانې مانې ډېرې وي دا ډیګونه لګولي پخوا به ریډوانو اوس یې ډیګونه لګولي هلته نو د روجې د هغوی مضبوط عبادت څه دی قوالي غږوي هر هوټل کې لګیا د قوالي غږېږي بس دا د هغوی یو برکت دی دا قوالي ډنګار ورسره خېږي او د حضور پاک نعتونه ورسره وایي ګناه کوي د پیغمبر نعت او د خدای حمد او هغې سره ډنګار کول هغې سره باجې وان او هغې سره ترڼی غږول دې کې په کوم شریعت کې دي ګناه او شکر دې زمونږ خلک روجې نیسي د 2 څیزونو په روجو کې ځان ساتئ یو به دروغ نه وایه یو به په روجه کې غیبت نه کوئ الکذب والغیبت یفتران الصوم حضور پاک فرمایي چې دروغ دی او غیبت دی او که روجه دې له دوړه نو وی د روجه ماتی نه خو د روجې چې کوم ثواب او کوم برکتونه علال ختم شو حضور پاک فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا چا چې د رمضان روجه ونیوله خو چې دی مسلمان وي یعنی منافق نه واحتسابا د الله د رضا دپاره د الله رضا څه هېڅوک خبر نه کړي چاته نه ښایي چې زه روجهدار یم غفر له ما تقدم من ذنبه څومره ګناهونه چې کړي دی به ورته ټول الله معاف کړي من قام رمضان ایمانا واحتسابا د بخاري حدیث دی کتاب الایمان چې کوم انسان د شپې تراویح وکړي تهجد یې وکړل وره مسلمانان چې منافق نه مونږ منافقین نه یو مونږ د الله سوچه مسلمانان یو الحمدلله او چې ریا نه کوي د الله دپاره کوي غفر له ما تقدم من ذنبه ټول ګناهونه معاف شو من قام لیلة القدر حضور پاک فرمایي چې د لیلة القدر د شپې عبادت یې وکړه ایمانا د منافق نه دی احتسابا د الله د رضا دپاره کوي غفر له ما تقدم من ذنبه ټول ګناهونه معاف شو نو عبادت به د شپې کوئ که خیر انشاءالله للصائم فرحتان حضور پاک فرمایي د روجهدار 2 خوشحالۍ فرحة عند فطره چې کله دی روجه ماتی دغه خوشحالي وي هلکه واقعي سړی خوشحالي که نه خوشحالي او یو فرحة عند لقاء ربه چې کله الله سره ملاقات کوي نو خوشحاله وي نو زه کله ویم ویم دې وخت کې خو مونږ خوشحاله یو دا یو خوشحالي خو الله راکړه نو چې دا یو یې راکړه که خیر دا دویمه به مو راکوي انشاءالله حضور پاک فرمائے رسول اللہ مبارک
وی هر نیکی چې څوک کوي نو دله لس چنده ورکوم الی 700 ضعف تر 900 چندو پورې الا الصوم دا روجه لی زما ده وانا اجزی به د دې بدل به زه ورکوم د نورو بدل کیدی شي چې الله د فرشتو په ذریعه ورکړي د دې به زه ورکوم په یو خاصه طریقه به د دې بدل ورکوم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك واه 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 د دې روزدار د خولې نه یو بوی راځي دا د غاښونو بوی نه دا چې معده تشي نو یو سام راوځي چتیږي معده کې خوراک نه یو سام په خوله باندې راځي دغه سام د خدای پرېز د مشکو نه زیاته خوشبویه ده نو علماء دوه معنی کوي وی دی وخت چې ستا د خولې نه کم دا سام روان دی الله خوشاله دی مشکو خوشبو پې لګېږي او د قیامت پر ورځ به د خولې نه د مشکو په شان خوشبو یو کار به کوی زمانو یو کار بل ادا چې په رمضان کې به ایثار کوي څنګه ایثار ستاسو په ګاونډ کې چې کوم غریبانان کونډې ښځې یتیمانان دي دیاړي مار دي غریبانان دي هغې سره به مدد کوی که خیر انشاءالله ډېره ګراني ده قسم په خدای ډېره ګراني ده زه هم شکر دی روزي رسان الله یعنی په عقل ګران خو چې سترګې دې غړېږي نو وړه ګران شو چې سترګې دې غړېږي نو غوړي ګران شو چې سترګې دې غړېږي بجلي ګرانه شوه چې سترګې دې غړېږي ګیس ګران شو چې سترګې دې غړېږي ګوړ او چیني سخت کال ورشه وګورئ ګوړه په کم حد کې روانه ده چلېږي د غوړو نه بغیر خو ګزاره نه کېږي نه د غوړو نه بغیر ګزاره کېږي نه د سبزو نه بغیر ګزاره کېږي ورشه زمیندار هم غرق دی هلکه دا خو ټماټر سبزي سخت کال ګرانه لاړ تپوس دې کړی چې ډي پي پسو ده تپوس دې کړی یوریا پسو ده تپوس دې کړی نایټریټ پسو ده تپوس دې کړی چې د ځمکې اجاره څومره ده تپوس دې کړی دی چې کوم دارو درمل پې چې هغه د څو دي هم برباد دی غریب ډېرو خلکو اجارې پرېښودې چې نه پوره کېږي دومره دارو شو خاورې شوې ډیران به غریبانان وروړو پخوا ورشه نه یو ټرالي ډیران په څوک ما په خپله زمینداري کړې ما ته پته خرچه څومره راځي دا خو ټیک ده چې دلته فصل ګران شو ټماټر ګران خرڅېږي لګښت پې څونه دی خرچې پې څومره دي زور ټول لاړ غریب له برباد دی غریب زما وروڼو تاسو په دې مال کې ستا د ګاونډي حق د خدای ته وګورئ ستاسو په دې مال کې ستا د غریب مسکین یتیم حق دی ولا ورکې دې میاشت کې زکات څوک په زبرګه کې وباسي څوک شوقدر کې زکات اصل برګي شوقدر سره تعلق نشته د کال پوره کېدو سره لیکن بیا هم که ورکوي په دې روژه کې ورکې ډېر لوی ثواب دی پکې نفل په فرضو بدلېږي او فرض په اویا چنده بدلېږي ډېر لوی اجر دی پکې او ایثار وکړې قرباني وکړې چې په خپله 2 پلیټه پکوړې پخې کړې دا پلیټ دې ګاونډ له ورکړه روژې چې پخې یو کاسه یو 2 لپې زیاتې پخې کا دې غریبانانو له ورکړه په خدای صحابو کې دا کارو په خپله به یې نه خوړه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه زما وروڼو زه خو ګرځم که نه په دې دنیا ګرځم په دې ملک کې ګرځم کله میړه دړو کې دړه څنګه میړه دړو یقین په خدای وکړه په جومات کې ناست یم جومات کې دروغ نه وایم یقین په خدای وکړه د جمعې ورځ ده چې داسې مسلمانان اینم چې په ډیرانونو ګرځي او د ډیرانونو نه دا د کباړ سیزونه راغونډوي او د ډیرانونو نه د اخبار دا پاڼې راغونډوي او دا په بوجۍ کې اچوي دا خرڅوي دی به غریب څونه پیسې ګټي بوډاګان ماشومان په خدای قسم مې راته بیا وخوړ دا د په خپلو سترګو وینم یا الله دا خو ډېر بې وسه دی خدای دا خو ډېر بې کسه دی ډیران باندې خو چې موږ پوزه پټه کړو ډیران نه خو موږ نفرت کوو کرکت راځي بیماری لګي او دې غریب په دې ډیران کې لګیا دی او د دې ډیران نه دا سیزونه ګوري دا راوچتای او بوجه وسره د پاغې کې چې کاغذونه راوچتای او دا خرڅي
دا سړی، دا بوډا، دا ماشوم، الله د ده په ګاونډ کې مالدار نشته، تا نه به خدای تپوس کوي د دې ګاونډ دی، الله به درنه تپوس کوي. هر چا ته په خپل ګاونډ کې غریبانان معلوم دي، او تروړ ولا والے یو ټیمګي د غوړو ولا والے زکاتونه هم در باندې کېږي، که زکات نی صدقه خیراتو کې والے، او تاسو ګوره چې خدای د هغې بدل درکوي که نه درکوي. قسم په خدای، بیا راته قسم په دنیا کې به خدای درکوي او په آخرت کې به خدای درکوي. دا خو د پیغمبر وینا ده او د قرآن شریف وینا ده. دیاړې مار غریب په روژه کې دیاړې کولی شي، او چې اوکې څونه به کوي 600-700 روپۍ مزدور، او ګیلکار دی 1200-1400. یو مریض ورته پېښ شو په کوم طرف ته دیاړی کوم. مهرباني وکړئ، حضور پاک له یو ځل میلمه راغی، داسې وخت و چې رسول الله مبارک سره یې سب نو وی دا میلمه به څوک بوځي چې بېګاله میلمه کې حضرت ابو طلحه رضی الله عنه یې زه به بوځم. کور ته بوته او بیبي ته وایي وی ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور پاک میلمه دی. واه واه عمر اوسته څه شته څه دې مه پټه وګوره. بیبي ورته وایي چې ما خو نن خو هېڅ هم نشته، د ماشومانو خوراک دی، قوت الصبیان د ماشومانو، یې لکه زمونږ هم څه نشته. وایي دا چل وکړه چې ماشومان وغولوه، وده کړه او خوراک راوړه. نو چې میلمه سره خوراک ته نه کوې، نو میلمه وایي دا ولې ما باندې خوري، په خپله نه خوري. نو ما ورته به ورسره کښېنو، نو ته به د ډیوه اړی راړی، نو مړه به یې کړې. زه مونږ ډیوه دې مړه کړه، نو مونږ به هسې لاس وړو او میلمه به موړ کړو. نو بچي څومره خواږي، هغه بچي یې وغولول او اوده کړل، اوږې اوده کړل، په لوبو یې مشغول کړل، اوږې اوده کړل. میلمه ته وایي راځه، د هغه زمانه وه چې د مخ او د لاسو ستر نو، خلک به یو بل کره کور ته دننه تلل. ډیوه یې بله کړه، خوراک یې راوړه، ناګانه وایي دا ډیوه خو روشه، وایي چوپ پوکې یې ورکړه، مړه یې کړه. وایي ډیوه دې مړه کړم، یوه مړه شوه، ورېږه ټیک کوم به دی ډیوه هم ټیک کېږي. ماشدي به هسې لاس وړو، میلمه ډوډۍ موړ شو، میلمه پېښ شو. سهار چې میلمه راغی، رسول الله مبارک ته الو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، په خپله اوږې دي بل مړی. یو بیبي راله، حضور پاک له څادر راوړه او ګلکاري کړې وه، ښکلې شي خلک په، او بیا چې پیغمبر مبارک له وړي نو ښه شي وړي. ګلکاري وله په دې غاړو کې کړې وه، زونډي ورته کړي وه، ډېره خواري ورسره کړې وه. او دا بیبي په خپله راله وي د الله رسوله دا څادر ما په خپل لاس سره دا زونډي کړي دي، او دا غاړې مې ورته کړي دي، او خشته کړې مې دي چې تا ته یې په سر کوم. نو حضور پاک بل څادر شلېدلی و، ټوکړې ورته لګېدلی، د پرتوګ په ځای به یې لنګ و، هغه لنګ. نو زر رسول الله مبارک کور ته لاړ او هغه څادر یې واچ، هغې نه یې لنګ و، ډېر خشته و، ډېر ښکلې ورسره ښکارېده. یو صحابي راغی، وایي د الله رسوله ډېر ښکلی څادر دی، ما له به یې رانه کې. پیغمبر محتاج وی چې خوند یې ورسره کړ، دی وایي ما له به یې رانه کې. زر حضور پاک کور ته لاړ، هغه خپل ټوکړو والا شلېدلی واچو او دی راونغښته و، صحابي دی صحابه و، هغه ته به یې ښه دی ونه کړي. ما احسن، تا ته پته ده چې پیغمبر مبارک ورته محتاج و، تا ته پته ده چې هغه سره ښکلې ښکارېده، او ورته څومره خوشحاله شو، او تا ته یې وغوښته. دا درته پته ده چې د هغه نه شی وغواړې انکار نه کوي. زر یې دله کور ته ننوته، واپس یې دله درکړه. هغه صحابي وایي ما ته دې له نه دی غوښتی چې دا به زه استعمالوم، ما دې له وغوښته چې د پیغمبر د مبارک وجود سره ولګېد چې دا زما کفن شي، دا به مې کفن شي. نو وایي اومقه څادر د هغه صحابي کفن شو. دا د پیغمبر خپل د حضرت ابوبکر صدیق چې تبوک غزا وه، مشهور حدیث دی، رسول الله مبارک چنده غوښته. حضرت عمر وایي ما سره مال ډېر و، او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دغه زمانه کې مال کم و، دوستانو ته د یو بل پته لګېږي. وی لاړم نیم مال مې راوړو، کې مې ښود. ما وی انشاءالله چې نن به د ابوبکر نه نمبر وړم.
ابو بکر لګون د شی راوړل کې حضور پاک خو خیال عمر څومره مال دی راوړل د الله رسول غټ نیم مې راوړل نیم مې خزه او بچو ته پرېښه ابو بکر څومره دی راوړل د الله رسول کور چې مې سمندل ټول مې راوړل خزه بچو ته دې سپرې خودل ترکت لهم الله ورسوله چې خدای او رسول شته نو پاتې سدي امه ورته پرې خودل دې ته قرباني وای جنگ یرموک کې یو صحابي دی حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنہ حضرت عکرمه او سیب هغه بي پروت زخمی او د تر زوی وی ماته فریاد وکړ چې وبراو اسیرونو خدای دې په موږ د ځان کدان تند نه را او ځان کدان ډېر سخت ډېر سخت ما په منډه لاړه په به مې راوغشت چې مې وله راوړی هغه سره خوا کې یو بل صحابي حضرت سهیل رضی الله عنه هغه اوبو ته داسې په ډېر فریاد وکتل ما ته عکرمه وویل د تره زوی غلی اوس خبرې نه شوې کول اشارې راغلې ما عکرمه سهیل دی رضی الله عنه سهیل سره خوا کې یو بل صحابي حضرت حارث رضی الله عنه هغه سهیل ما ته اشاره وکړه چې ازیات تږی دی دا ګوره اوبو ته څنګه ول په خولې غږ نه شي کولی غلی اوس ما غلی چې مې یوړې هغه غریب نه ساه وتې واپس مې حضرت سهیل له راوړی هغه نه هم ساه وتې واپس مې د خپل تروزي حضرت عکرمه له راوړل د هغه نه هم ساه وتې صحابه به د ځان کدن په وخت کې د ځان کدن په وخت کې د یو خپل ځان نه بل غوره کړ مونږ وایو دا پلان کې دی تباه شي خو چې زه خو خورم او ورونو پوستکي د میوو بار د دروازې نه مه غورځوه د ګاونډي بچي به ووینې خفه به شي یتیمانان او مسکینان به وویني نو خفه به شي هغې له ورکې د رمضان میاشت کې څومره چې زما مقتدیان یو زما شاګردان یو زما بیانونه اورې نو که غریبانان بیا خو نورو غریبو سره امداد وکړي اخیری خبره به درته دا وکړم چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کله وفات شو هغه اوږده قصه ما کړې ده بیا به یم درته چې څه وخت وکړم نو حضرت عبدالله ابن عمر وی راته وی بچې یو ارمان مې پړه پاتې دی دا چې زه د خپل پیغمبر سره او د خپل دوست ابوبکر سره یو ځای ښخ شم په کوټه د عایشې ده نو تپوس ته وکړه وی لاړم عایشې صدیقې له ما یې بابا مې دا ارمان کوي چې زه د حضور پاک سره او د ابوبکر سره دفن شم ایثار دې ته وایي صاحب وی عایشې بیبي وفرمایل چې دا ځای خو ما ځان له خوښ کړی و یو خوا به مې بابی ابوبکر بل خوا به مې خاوند دی حضور پاک داسې ځای به څوک چاته ورکړي ځکه تا ته خو څوک وایي چې ستا د پلار قبر سره نیک سړی دی زه ځان ښخوم نو ته به ځان مړ کړې خو پرې به نه دی نه دا زه ولې نه ښخوم د نیکانو د قبر خو فیدې وي بیا د حضور پاک او د ابوبکر په ګوند کې ښخېدل لیکن د عایشې قربانۍ ته وګوره وی دا مې ځان له خوښ کړی چې یو خوا مې پلار دی بل خوا مې خاوند دی حضور پاک خو زه عمر له دا ځای ورکوم عمر بس ما د نورو بیبیانو سره د بقي په مقبره کې ښخه کې هغه ځای قرباني ورکړم زما وروڼو تاسو چې څومره دوستان یې نو ټول به ایثار قرباني به کوئ که خیر انشاءالله کوئ به که نه انشاءالله بالکل وہ جماعت کے ہم خپل گاونډیان شریک کې غریبانان شریک کې اے دا دیاړي مار ګورې اس نه لري دا مو چې ردی بچي جامع خپل چې څه بچي بربند بګردي څه دا ګلکاران شو مزدوران شو دا قصبګر شو غریبانان مسترک نه لګي په پټو کې نن څه نشته هر چاته په خپل ګاو خو هر چا خپل حیا پټه ساتل نو دا مهرباني وکړئ چې وس والا دوستان یې ورکې په رمضان کې ثواب وګټئ په الله ور واړوئ
نیکی وګټئ، ثواب وګټئ، درجې د جنت اوچتې کړئ، د مرګ او د ژوند پته نه لګي. تروړې تروړې والی، وړي والا والی، مسالې والا والی، د پکوړو د وړه نن سبا خلک پخوي دا والا والی، لوګان والا والی، چې دا کوم څیز پکارېږي دا د عجزانانو، مسکینانو، فقیرانو له والی خدای به درکوي په دنیا کې مو په آخرت کې به ایثار وکړي. نو دا څو خبرې مې درته عرض کړلې، باقي خبرې که خدای توفیق راکړه بیا به ووایو انشاءالله العظیم. الله یې د رمضان د روژه په موږ په خیر تېره کړي. ممکن ده یا به د ګل دروازې شي اندازه دا سره، یا به د نهې دروازې شي، دې دوو کې به یوه شي انشاءالله العظیم. بیا به تاسو ته په خپله پته ولګي. ښه دا سیدانو کلي بخار علي شاه بیمار دی، وفات شوی دی. ها الله دې وبخي، الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. د لون خوړ زمونږ د جمعې ملګری بابو وفات شوی دی. ها بابو غریب فالج والی او زمونږ د جمعې مستقل ملګری د جمعې په شپه ماشاءالله هغه د لون خوړ علاقې نه براته پرخونه. خدای پاک دې وبخي، الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. بعض ملګري بیماران دي، الله دې ول روغ صحتونه او شفا ورکړي. بار ملکونو نه بعضې دوستانو دعاګانې غوښتي دي. واقعي بار ملک ته خو زه اوس رالم د بار ملک نه، د عمان نه، نو داسې غریبانان په دې منډۍ ته لاړم، په دې زیارت په ورځ باندې هلته د فروټ او د سبزي منډۍ ده، ټول پښتانه پکې لګیا دي خدمت کوي. یاره دا زړه مې خفه شو، دا واړه واړه هلکان دا کشران بچي دا په منډو لګیا دي، د کور نه بار، د مور پلار نه بار، څونه ګران کار دی. ښځې بچي دلته د رزق په طلب کې خواران وتي او ډېر په ګرانه دا روزي ګټي. ګورئ دارنګې په سعودي کې، دارنګې په بار ملکونو کې، هغوی ته هم دعا وکړئ ټولو مسافرو چې الله تعالی ته د سفر ژوند اسان کړي. خدای سفر د پریشانو نه وساتي الله، او خدای ته ولې پراخه روزي ورکړي. د چا هم چې بچې روغ، بچې نوسې بار دی، پلار بار دی، خدایه د سفر د مشکلاتو نه وساتي. خدای پاکه د سفر کار ورته آسان کړي، کارونه ورته آسان کړي، پراخه روزي نصیب کړي. ډېر غریبانان پکې قرضدار دي، نو الله تعالی دې قرضونه هم خلاص کړي. خدای د رمضان دا میاشت په موږ په خیر تېره کړي. یا الله موږ له د روژو، د منځونو، د عبادت توفیق راکړي. یا الله ته زموږ له پکې روغ صحتونه راکړي، د ناګهاني آفتونو شړقونو نه خدای په امن و امان کې وساتي. او دا کم کسان چې وفات شوي دا زموږ سیدانو کړي بابو رو، الله یې د خیرت خوشحالۍ نصیب کړي، او الله دې وارثانو له صبر. کوم چې بیماران دي زموږ رفیق ورور سترګه بې خوب ده، بیمار دی، دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي، الله شفا ورکړي. څوک چې بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي. خدای چې چا اولاد نشته اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي. خدای د دنیا او آخرت د فتنو نه مو ساتي، د آفتونو نه مو ساتي، ناګهاني شړقونو نه مو ساتي. خدای زموږ د جومات ته د ډېر لرې لرې ځای نه دوستان مانځله راځي، په یو یو قدم اجرونه ورکړي، برکتونه ورکړي، د زړه خوشحالۍ نصیب کړي. خدای ته زموږ نه راضي شي، یا الله ته زموږ نه راضي شي. د رمضان دا میاشت راباندې په خیر او په خوشحالۍ تېره کړي برحمتک یا رحمت.